د حکومت د طرفه چې د روزې د میاشتې کم 10,000 روپۍ ملاویږي د هغې مکمل معلومات لره در کوم د رجسټریشن نه والا د پیسو د راغستو پورې ځکه زیاتر کسان دا تپوس کوي چې پیسې به کوم ځای کې ملاویږي د دې لپاره به رجسټریشن څنګه کوو دا به د بېنظیر روپۍ چې چاته ملاویږي هغو ته ملاویږي که نه ملاویږي که تاسو کتلي د دې نه مخکې چې کومې روپۍ وې 10,000 روپۍ نو هغې د بېنظیرې د روپو سره چې دی د هغې سره ورکړی خو اوس روپۍ چې دي هغه په یو ځای نه شروع کېږي په پیزونو کې د بېنظیر روپۍ شروع کېږي نو د هغې سره دا روپۍ نه ورکوي دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته اوس جدا ملاویږي خو ځینې کسان وایي موږ ته د بېنظیر روپۍ ملاویږي نو دا روپۍ به ملاویږي که نه ملاویږي ځینې کسان وایي هغه وایي چې چا ته د بېنظیر روپۍ ملاویږي نو دې ته به دا روپۍ نه ملاویږي نو د دې سره دغه ډیټا چې دا نه ده موجود لکه د بېنظیر کفالت پروګرام ډیټا چې ده هغه دله نه ورکوي دله ورکولی نه دی په هغې ډیټا باندې چې دی دا روپۍ تقسیم کړی نو هغه ډیټا دله نه ورکوي د بېنظیر روپۍ چې چا ته ملاویږي هغه هم راغستی شي که چا ته نه ملاویږي نو هغه ته به هم دا روپۍ ملاویږي د هر غریب چې دی دا حق دی خو دا لږې روپۍ دي دا دومره روپۍ نه دي دا په هر حلقه کې چې دی دا 5,000 کسانو ته به دا روپۍ ملاویږي لکه هر حلقه چې ده په هغې کې 5,000 صوبایي اسمبلې حلقه چې کومه ده نو په هغې کې 5,000 کسانو ته چې دی دا روپۍ به ملاویږي نو داسې هر یو غریب ته چې دی دا به نه ملاویږي کمتر کسانو ته به دا روپۍ ملاویږي خو د هغې دپاره به تاسو رجسټریشن کوئ که تاسو رجسټریشن وکړو نو هلو به دا روپۍ تاسو ته ملاویږي که دا ویډیو اوس وکتله نو په دې ساعت باندې تاسو لاړ شئ خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ رجسټریشن آسان دی په اسانۍ طریقې سره چې دی دا کېږي د هغې لپاره خالي شناختي کارډ لګي او ستاسو د موبایل نمبر لګي په دې باندې موږ ویډیوګانې کړي دي خو هر یو کس وایي موږ له مکمل معلومات راکړه نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم لکه د هغې لپاره به تاسو شناختي کارډ راولئ او د خپل موبایل نمبر شناختي کارډ هغه چې په کوم باندې دغه موبایل نمبر چې دواړه یو ځای نو دا به راولئ دا به خپلې کلي کونسلر له چې دی هغه له به یې ویسئ هغه به تاسو له جمع کوي په هر کلي کې خاص خاص کسان د دې لپاره هلته تپوس هم کولی شئ د خپل کلي د سیکرټري نه چې دی هم تپوس کولی شئ دا به ویسئ یونین کونسل ته هلته هم معلومات کولی شئ او کونسلر له چې دی هغه له ویسئ نو د هغه سره تاسو هم جمع کولی شئ نو دا به جمع کوئ شناختي کارډ او د موبایل نمبر خو چې دا دواړه په یو نوم باندې لکه شناختي کارډ کوم تاسو ورکوئ چې په هغې باندې دا نمبر ومي بل لا کوم نمبر چې تاسو ویوړو په دغه نمبر باندې به تاسو ځان له ایزي پیسه اکاؤنٹ چې دی دا به کولاوئ چې ایزی پیسه اکاؤنٹ تاسو کولاو کوئ نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاویږي که ایزی پیسه اکاؤنٹ تاسو نه نو بیا به دا روپۍ تاسو ته نه ملاویږي ځکه دغه روپۍ چې دي دا په ایزی پیسه اکاؤنٹ کې جمع کېږي تاسو ته چې کوم 10,000 روپۍ ملاویږي او کله تاسو دا جمع کوم چې جمع یې کړو نو په دغه نمبر باندې چې دی تاسو ته به 10,000 روپۍ چې دي دا به ستاسو په اکاؤنٹ کې جمع کېږي نو د هغې لپاره به داسې چل کوئ چې په دغه نمبر باندې به تاسو ځان له خپل ایزی پیسه اکاؤنٹ چې دی دا به کولاوئ ځینې کسان پکې دا تپوس هم کوي موږ د بېنظیرې کفالت پروګرام دپاره رجسټریشن کړی دی او موږ ته دغه روپۍ ملاویږي نو د هغې په تور باندې موږ ته دا روپۍ ملاویږي نو په هغې به نه ملاویږي د دې لپاره به تاسو دغه رجسټریشن کوئ چې خپل شناختي کارډ به راهلی او نمبر به راهلی دا به وړئ نو هلو به ستاسو رجسټریشن کېږي که دغه چل یې ونه کړو نو دا به تاسو ته بیا چې دی دا به نه ملاویږي خو دا په هر کلي کې چې دی یا به 100 ته ملاویږي یا 50 کسانو ته ملاویږي یا به 1.5 کسانو ته ملاویږي ځکه حلقه خو ډېره غټه په یو حلقه کې چې دی دنیا کلي راځي او 15,000 کسان دي 15,000 کسان دي نو چې په هغې تقسیم کې نو په کلي باندې 100-150 کسان به راځي نو په هغې کې به دغه کسان ته ملاویږي باقي کسان ته به نه ملاویږي نو تاسو لاړ شئ او د دې لپاره خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ چې په روان وخت کې تاسو ته هم دغه 10,000 روپۍ چې دي دا میلاو شي خو هم په دغه طریقې کار باندې به کوئ چې نمبر شناختي کارډ او ایزي پیسه اکاؤنٹ تاسو موجود دي ځینې کسان په کوي چې دا زنانه او نارینه دواړه کولی شي نو دواړه یې کولی شي دواړه خپل شناختي کارډونه چې دي دا جمع کولی شي بل لا د هغو له طرفه دا وینا شوې چې کوم غریبانان دي هغو له پکار دي چې هغه جمع کړي او د کلي په سطحه باندې به دې باندې کوي وایي چې په دې کې پته ولګي چې کوم غریبانان دي چې هغو ته دا حق میلاو شي بیا خو د کونسلر خپل ایمان اسلام دی که هغه پکې مالدار یو ځای کوي هغه خپل ایمان اسلام دی خو نور هغه د کونسلر او د دې سیکرټري په دغه په ترو باندې به دې باندې کوي هغه وایي چې وایي ګوري چې په دې کې غریبانان کم کسان دي چې هغو ته دا حق میلاو شي خو دلته کې زموږ د خلکو خپله مسلمانۍ دا ده چې هغه پکې خپل رشته دار یو ځای کوي نو په دغه باندې خفګان نه ده کول پکار بل دا لاندې ماته په دې باندې هم کمنټس مه کوئ ځکه په دې کې زموږ سلاس نه رسي موږ تاسو له معلومات راوړو چې دا معلومات تاسو ته در ورسي او په ټایم باندې تاسو ته د امداد چې دی دا میلاو شي د دغې دپاره موږ تاسو له دا قسمه ویډیوګان راوړو نو اوس چې کومو کسانو دا ویډیو وکتله نو تاسو دغه چل وکئ چې خپل شناختي کارډ باندې به نمبر ولیکئ د موبایل په هغه نمبر باندې چې ستاسو ایزي پیسه اکاؤنٹ یي که نه نو ځان له اوس ایزي پیسه اکاؤنٹ چې دی دا جوړ کړئ چې ایزي پیسه اکاؤنٹ یې جوړ کړو
نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي ځکه چې دا هلته کې هغو جمع کړي نو هغه بیا په دغه نمبر باندې چې دی روپۍ به رالیږي چې کومو کسانو له دا ورکوي نو هغه به دغه نمبر چې دی دا به ځان سره دغه کوي او په هغې باندې به ستاسو ایزي پیسه اکاؤنٹ ته چې دی دغه روپۍ رالیږلی کېږي نو دغه طریقې ده او دغه مکمل معلومات دي نور معلومات چې دی هغه زموږ سره نشته که ستاسو سره صحیح نو لاندې تاسو موږ ته په کمنټس کې لیکلی شئ